ग्रान महबूब चेयरमैन महमूद खान او زموږ د جلسې نن دروند میلمه د صوبه پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي صاحب او له ده سره راغلي ملګرو او له شاوخوا وطنه څخه له کلو مختلف ضلعو راغلو د پارټۍ خوږو کارکونانو ملګرو د تاریخ تحفظ پاکستان لري بس ورسته د وطن د حالات سی وطن ملک دې دا ملک څوک چلوي دا ملک وظاهره داسې معمول دی چې ډېر په تېزي سره د خرابۍ پر خوا روان دی لکه داسې معلومونه چې دانشکتو د پام 47 میلیارډ داسې حکومت پر دې ملک باید مشرف کړي چې د هغه خپل اختیار نه دی دا اسمبلي چې ده دا اسمبلي چې تاسو وینئ دا یو هسې د کار شرط لپاره راځي بیا په شا مایکونه ورکوي بیا په شا فلمونه راوړي خبره روغتیا خبره پورونه پر رښتیا جوړ دي قومونه پر رښتیا جوړ دي لیکن په دې ملک کې رښتیا ویل ګناه کبیره جوړ کړي په دروغ چلوي دا اصولي دي دا اصولي پالیسي دا قانون دي لکه انګریز چې دلته حکومت کاوه انګریز د ټول وطن د انګریز قانون د وایسراو دا چلول پاکستان چې نوې حالي پاکستان باندې دی نو هیڅ نه پاکي په کې پاتې ده پاکوالي نشته کېږي نه جمهوریت شته نه خارجي راځي دا ملک نن ډېر په واضح طریقه او په ډېر ښکاره چې د سوشل میډیا دور شو هر ځوان هر پیړۍ په کور کې د هر چا په مجلس په هر قدم خبرې دي چې څوک د دې دپاره کار کوي څوک د دې ملک دپاره روښانه حالت غواړي هغه د مختلفو رکاوټونه مسایل جوړوي बोल दो शायद इनसे जाके बात कर असम्बली से सिर्फ कस्मोनी होगा दरमियान लगाए थे एक गुनाह का गुनाहगार शहादा रामुल पुरुषा जोड़ो रोस्ट और वहाँ पर अपने ताकि आने इंटरव्यू सिपाही मेरा मतलब होगा सिपाही के लाभ से सिपाही is absolutely not para saber se madura sornasu maupun dah bersama dari saudara berbudi dah bersama berbudi mau kami bagi kuli usaha kami dengan dapat berjaya permulaan asal zaman tadi apa tidak हाँ अपनी चुप जाए बोल संगठित करते हैं लेकिन वो
सिर्फ जगह भी डिश ठीक आ रही है आपकी, तार तो नहीं आ रही बीच में? हाँ यार ये गड़बड़ कर खाली लूट मुंह क्या गया बाहर आ रही है इसकी hukumat musallam si babar warani drev wale sadar wale नहीं सुन drev wale लाइव स्ट्रीम खराब हो रहा है, da halalu bade mashhur nahi इसको थोड़ा पीछे करें। sila ne pise aji aw da तो बोलो कबीर chana aparath bindau lekin naam majbur rakho har kadu suni kamu जिम्मेदारी मस्जिद मौजूद है जिम्मेदार इसको भी पीछे करें। आपको मस्जिद मौजूद मुंह क्या गया मूल IMF यूरोप अमेरिके तरफर मूल मौजूद साथी और इसे राजी दागी साइज दुनिया आलम के कानून साइज वो आलम के कानून साइज वो आलम के कानून लेज दे हर शहर के तारीख फरमान देर में रोजगार डबल बयान जान को खरीदी की पेट्रोल सार करने प्रत्येक राजनीति तो मूल बताए जो शुरू की दा खबरी द कड़गी दी چډیر لوګو بل روان دي وزیر اعظم چې ما د کوټي په جلسه کې وایي مال زه خو ولا چې په شرمنم چې زه پر ټي وي دوی ګورم چې دوی د نور ملکو او هاي غریبان خو نه دي سرمایدار دي عرب لیکن بچي ډېری کمزوري دي لدی سره چې نه دی غورځي را غورځي نن یې تر غاړې نیولی دی فیلډ مارشل هم تر غاړې نیولی دی چې تا له ما سره معاهده چیش کړې ده او ته کوې چیش چین یې پر یو خوا کشي امریکا یې تر سر کشي بل یې تر پښو کشي اوس نو پر دا حیران وو چې دا به پر کوم ځای دله پرې کېږي دا به څه وخت پرې کېږي دا به څونې په تکلیف پرې کېږي نو دا ملک جوړېدل غواړي شعور بخون پیداسو سوشل میڈیا شعور دبت پیدان پالیسی ہر دیگر کا دبات ہے شروع کردی شاید میجورٹی ووٹواسی حالات بدلیے اصل نہیں یعنی حکومت ہوئی وزیر اعظم بھی دیم دیگر کار کریں دی یا دا ووٹرز گوگی چکا دے ووٹ دون فائدے یا دون इसको बोला नीचे बैठ बोलते नीचे बैठो पार्लियामेंट के नासू नन पार्लियामेंट कानून साजी कोला लेकिन बिल पर बिल पेशेगी फील्ड मार्शलान जोड़ेगी प्लानाई शे जोड़ेगी लेकिन इख्तियार द हुकूमत नस्त दयो हुकूमत दयो मिनिस्टर इख्तियार او دا اندر ته چې اوس نن سبا فندونه د وردی والا تقسیموي د دوی اختیار نشته بل دا خبره درته کوم چې په وزیرستان کې کوم غوبل روانو په باجوړ کې په ټول فاټا کې
هلته دوی کمیټې جوړې کړې د کمیټې له لارې چې څه کرپټ خلکو د دوی وفاداره خلکو دا یې سپورټ کړل هغه خلک چې یو ټولنیز حیثیت یې درلودی د یو قوم مخکشي کوله دا په ټارګټ کلینګ کم سے کم 1200 یا 1500 کسان له منځه یوړو نن هغه عمل او موږ دا بیا هیر کو دا ډېر نږدې و دا کوم حالت چې په وزیرستان په دې کې روان په صوبه پښتونخوا کې موږ بیا هیر کو او ځوانانو دا وګورئ هلته د دوی خپل هغه روزل سوي جاسوسان کمیټې ور جوړ کې کمیټې له لارې دوی دا وطن ګرد برباد کړ نن دغه ایکسرسایز دا عمل زما او ستا په وطن کې روان دی زما او ستا په وطن کې ځینې کمانډران دي ځینې کمیټې ممبران دي کمیټې ممبران ته باقاعده فنډونه ملاوږي هغه فنډ چې به اسمبلی ممبران ته ملاوېدل هغه غریب خو واک نه لري اختیار نه لري هغه ته وایي چپ سه ته خو ماره ویستلی نن یې فنډ په هره ضلع کې د کرنل لاس وشل کړي او هغه خپل کمیټیانې جوړوي او قومونه وړې وړې پټرې دا سره دروي بیا یو بل ته سپک ویل ښکنځل کول پوچ رد ویل یعنی دغه پښتون چې موږ سره ټولوو دا پښتون بیرته څاله جوړ کړی دی هو ځوانانو دا ته یې اورئ په سوشل میډیا باندې په دې وطن کې خاص کر په دا کلابلا او په دې پښین کې او دغه هوا را روانه ده پر موږ هم دا کم حالات دی دلته روان چشتي دلته کوي څوک په ټول وطن کې نشهیي مواد اوپن کرل کېږي او بیا راځي هلته دغه خلک چې دا حکومت دلته کوي وردی والا هغه راځي هلته په هغه فصل کې ناست وي بیا د ولس یو جرګه راوغواړي بیا هغه من پسند خلک پرته کېږي او ډېر ښه ورته وایي چې ته ډېر ښه لګیا حقیقت څوک نه وي نو خبرې ډېر دي مسایل زموږ ډېر دي موږ میلمه راغلی دی هغه ته به موقع ورکړو مشر به مجلس کوي خو دا وایم ټول پښتون ته د دې جلسې له لارې دا وایم چې په ځان کې برداشت پیدا کړي دا په یو بل پسې سپکې مه کوئ دا له ځانه سره بد کوئ که ته څوک زهیرې یا چا ته ښکنځل کوې دا تا خپل ځان ته کوې خو دا نږدې وخت کې دلته یو مسله په دا څو ورځې اتفاق کې جوړه شوه دا څه شو آیا د پښتنو دا خوی نو آیا د بلوڅانو دا خوی نه دا د منصوبې تحت ما او تا سره درېږي بیا زما او ستا د وطن وسایل لوټي زموږ دا ټول پښتون وطن له چترال او له دې څخه راواخلي بیا دا تر ګلستان او تر دې پورې دا ټول د بلوچ وطن دا ګرد وطن له سرو سپینو یاقوتو زمرودو ډک دی پر دې باندې د دې نظر دی او نظر څه شي دا یوړو په بریف کیس کې او د ټرمپ په مخ ته کښېښو چې دا تر تا قربان دي دا تر تا جار دي نن ستا د سولر سیسټم چې درکوي ټیوبویلانې پر سولر ولګول دا ډېر لوی د دې تر شا یو ډېر لوی مقصد دی اختر ته کې تللی وم کلاس بلاک شاوخوا د چا فاتحه ماته دغه یعنی کمبې ولاړې په یوه کمبه کې وایر دا د منصوبې تحت دا وایرونه ګرد وکښله تم اوس
بیا دا کمبیب ښکاري دی تا په یو مزدور قوم بدلوي اوس هم مزدور یې اوس هم ستا نیم ځوانان په کراچۍ کې په چانکي هوټلان کې کار کوي دا نه پرېږدي زیاته نه په پنجاب کې پرېږدي څو ټلیفونونه په دا روزه کې راغلي په سند کې دا پښتانه پر تړو باندې کاروبار کوي دا چې پولیس څونې زرې څونې بتیجې اخلي چې ګټې هغه دوی ته ورکوي دا څه ژوند دی که دا ژوند خوښ دی بس روانه او که دا ژوند نه دی خوښ نو الله پاک په قرآن عظیم کې فرمایلی دی چې نه بدلوم د هغه قوم حالت چې کم قوم د خپل حالت ته بدلولو په خپله کوشش نه کوي دا کوشش روان دی دا مشران روان کړی دی ولس به ملا تړي بس ډېرې ناپوهي وسوې ډېرې ناپوهي مو وکړې ډېرې بې اتفاقۍ مو وکړې لیکن نن په داسې لانده پاڼ ولاړ یو چې بیا به داسې ورک سو لکه مغل چې ورک سو بیا به زموږ انجام دغه د خدای دپاره درته ویو د قرآن وی درلو چې مه کوئ زیاتره بدل کړئ د خپل ځان حالت بدل کړئ د خپل وطن حالت بدل کړئ اوبه د وچېږي روزګار نشته زمیندارۍ د لاړې پر معدنیات د بل نظر دی نو انجام د ډېر خراب نو ځان راپورته کوي مشران به مجلس درته کوي ښه د زړه په غوږو یې واورئ او پر هغه عمل وکړئ ډېره مننه کور ودان